نو خار ته به راکوشو نو خار عبدالحق سره بیا زمونږ انټرویو شوه او هغه چې کومې خبرې وکړي نو څه خو په کیمره باندې وکړي خو څه مونږ سره همداسې وکړي همداسې خو ډېرې نه شو بیانولی خو اشارو کې ویلی شو لکه مونږ خپله الفاظو کې که بیانو څنګه به کوو تفهیم به خو هغه چې کوم مخامخ خبرې وکړو هغې کې خو دا وایي چې ایډجسټمنټ چې دی پی ډي ایم کوم جومات خاص کر جمعیت علماء اسلام غواړي بالکل چې دی هغه دپاره د ویدرا شي هغه بس خبرې ختم شوي دي او ما کوم کښتۍ چې دی بالکل سوځولي دي او بس یو 1 پوینټ ایجنډې باندې یې سره خبرې کېدی شي چې جمعیت علماء اسلام چې کوم کینډیډیټ دی مفتي حاکم علي حقاني هغې د ما حق کې دستبردار شي نو موږ ورته دا مو وایو چې هغې تاسو باندې بدل پاتې دی ټیکې 63 کې هغې تاسو سپورټ کړي وي اوس تاسو باندې هغه بدل پاتې دی نه خیر بدل ته دې نه ګوري او موږ سره دې بیا خو کي مخکې خو کړي دي او دوباره یې سره خو کي د خو لمن دې نه پرېږدي هغه زړه دغه دی لکه مذهبي خلک دي هغوی په ښه باندې ښه ښکاري د ښه یې مخکې هم کړي اوس هم راسره خوب کي نو بله عبدالحق ته دا وایي چې مریم نواز چې ده نو هغې دپاره نوخار ته رابلن هغې دغه دی ټاکلي شوي دي او 16 دسمبر یا چې نو دا امانګل مقام کې دغې امانګل سره به جلسه وي او درې واړه تحصیلونو کې چې کوم کینډیډیټ نامزد دي مسلم لیگ نون نو هغې به دلته دې ته راځي او هغې د ووټرانو ته به دا خطاب کوي ډېرې خبرې وشوې ډېرې خبرې دا چې اپوزیشن جماعتونو چې پی کې 63 کې الیکشن څنګه شو هغه شانتې څه منصوبه نو مقصد د خبرې دا چې سیاست کې هیڅ حرف اخر نشه که لیډرشپ حکم وکړي نو زم کېناستی شم او که لیډرشپ حکم وکړي نو ما ته چې کوم کسان ولاړ دي هغه هم کېناستی شي مقصد دا دی د ورسره